اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. دا حدیث هم شروع کړو حتی جلس الی النبی صلی الله علیه وسلم. دا سړی راغی تر دې چې کېناسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. دا حتی جلسه کې حتی د غایې د پاره ده، نو حتی جلسه غایه د محذوب ده، د په د اعتراض به موشي. اعتراض دا دی حتی جلسه کېناسته نو سلام ولې وانه چاو، دا غایه ده د محذوب. تقدیر د عبارت داسې دی اقبل واستأذن حتی جلسه. طلب د اذن وکړه په السلام علیکم سره او تر دې پورې چې کېناسته. پوه پې الى النبي صلی الله علیه وسلم مائلا الى النبي صلی الله علیه وسلم. دا الى النبي صلی الله علیه وسلم دا په اعتبار د متعلق سره دا حال دی د هغه ضمیر نه چې کوم په جلسه کې دی. حتی جلسه مائلا الى النبي صلی الله علیه وسلم، په داسې حال کې چې دی نبی علیہ السلام ته مائل و. یو جلوس دی او یو قعود دی، دې کې فرق دا دی ولاړې نه چې سړی کینی دې ته قعود وایي، او د ناستې نه چې دغه شي د ملاستې نه سړی کینی دې ته جلوس وایي. جلوس څه ته وایي؟ چې ملاستې نه سړی را کینی، او چې ولاړې او بیا کینی دې ته جلوس نه وایي، قعود ورته. دلیل د مړي باره کې راځي چې مړی قبر کې کېښودی شي، دوه ملایکې وروسته باب اثبات عذاب القبر کې راځي، دوه ملایکې ورته راشي فیجلسانه، دی را دواړه دی را کېنوي. هلته جلوس استعمال کړی ځکه دی پروت یا هغوی را کېنوي. پروت نه چې کینی دې ته جلوس وایي، او د بره نه چې ښکته کینی. اوس سوال دا دی چې دی خو د ولاړو او کېناسته نو قاعده په کار وکړه نه د جلسه په ځای. جواب دا دی چې بعضو پکې فرق کړی دی او بعضې پکې فرق نه کوي، وایي دواړه یو شی دي. ښځه که مونږ د فرق قایله شوم یو د بل په ځای کې استعمالیږي که نه. هلته بعضې روایت بعضې سندونو کې په یجلسانه دی او بعضې کې په یقعدانه دی، یو د بل په ځای کې. حتی جلسه معنا حتی قعده الى النبي صلی الله علیه وسلم. فاسند رکبتی الى رکبتی، تکیای کړلی رکبتی زنګونان دادا الى رکبتیه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنګونانو سره. خپل زنګونان د نبی علیہ السلام زنګونانو سره تکیا کړه، وی لګول. ووضع کفی، اول رکبتیه کی ضمیر چاته دی؟ رجل ته راچی دی، او دویم رکبتیه کی دا ضمیر نبی صلی الله علیه وسلم ته راچی دی. ووضع کفیه علی فخذی، او کی خود لاسونه دده کفیه کی دا ضمیر رجل ته راچی دی، پل لاسونه کی خودو علی فخذیه، ورنونو خپلو باندې. دا فخذیه ضمیر هم چاته راجی دی؟ رجل ته. پل لاسونه په خپلو زنګونانو کی خوده. هم دا ادب هم دا طریقه ده کنه، صحیح ده. دیم احتمال دا دی د کفیه ضمیر د ته راجی دی، والا فخذیه کی ضمیر نبی اسلام ته راجی، یعنی دې سړي خپل لاسونه د نبی علیہ السلام په زنګونانو کې خو. دا هم د ډېرې توجه دپاره کېدی شي. اوس سوالونه کوي. وقال وی فرمل یا محمد اخبرنی عن الاسلام، ما ته خبر راکړه د اسلام باره کې. دلته خو اولنی تپوس، دلته څلور تپوسه شوي، ما ته وګورئ. یو د اسلام باره کې، یو د ایمان باره کې، یو د احسان باره کې، یو د قیامت باره کې. څو تپوس دی؟ نو دلته اولنی تپوس د څه باره کې دی؟ اسلام باره کې. دا د مسلم شریف روایت دی او د حمیدی او د جامع الاصول دیزی پر پوشی. او بعض روایت کی المصابیح کی د ایمان سوال مقدم دی د اسلام د سوال.
ځکه ایمان بنیاد دی که نه ځکه هغې کې دلته مقدم کړی دی ځکه چې اسلام کم دی د ایمان نه اول اسلام ذکر که چې ترقی د ادنا وشي د اعلی نه طریقه د تعلیم داره چې ترقی به د ادنا نه کې اعلی دا مختلف ولې ذکر شوي دي ځکه دا راویانو مختلف ذکر کړي دا اختلاف د چا د وجه نه راغلی روات چا یو شان ذکر کړی چا بل شي بخاری شریف کې سوال د اسلام دا وروسته دی د څه نه دی سوال د اسلام وروسته دی د ایمان نه هغه د ابو هریره روایت دی د عمر رضی الله عنه روایت نه دی قال نبی علیہ السلام ورته وایي الاسلام و اسلام دا دی ان تشهد چې ته ګواهي وکړي الله اله الا الله چې نشته بل معبود موجود ان دا مخفف من المثقل دی الاسلام انه یقینا شان دا دی تشهد ان لا اله الا الله یا ان تعلمای و نه ویلې تشهدی ویلې ځکه شهادت دا ابلغ دی د علم نه وان محمد رسول الله د دې ګواهي وکړي چې محمد د الله رسول بیا هم دا چان مخفف من المثقل نه دی بلکې مصدریه دی الاسلام ان تشهد چې ته ګواهي وکړې مخاطبه دیم وتقیم الصلاه منځ ودرې وان تقیم الصلاه منصوب دی وتوتی زکات ورکي وتصوم رمضان د رمضان روزي ونیسي وتحج البيت حج د بیت الله وکي ان استطاعت الی سبیل کستا طاقتی دی حج ته سبیل دلاري دا اعمال هم ذکر کړو عقیده هم ذکر کړو نو اسلام هم دی ته وایي حج در بکې کله چې استطاعت دلاري دي تاسو شرع قائد کې ویل استطاعت دوه قسمه ده یو سلامت الاسباب والآلات دا کله د پیل نه مخکې او کله د پیل نه وروسته او یو استطاعت معنا دا ده چې یو غرض دی په حیوان کې یو طاقت دی په حیوان کې چې حیوان په هغې افعال اختیاریه کوي تاسو هلته ویلي دي که نه حسامي کې هم ویلي دي یو قدرت میسره دی یو قدرت ممکنه دی لکه ذهن دمرا لکه رانله قدرت ممکنه او قدرت میسره او شرع قائد کې ویلي دي قدرت په معنا د سلامت الاسباب والآلات او قدرت استطاعت په معنا د یو خاص طاقت سره چې هغه بنده په هغې باندې افعال اختیاریه کوي نو که قدرت په معنا د چا سره شي سلامت الاسباب دا کله د پیل نه مخکې کله ورسره او که په معنا د هغه غرض سره شي چې حیوان په هغې پیل کوي دا بیا معی دی د پیل سره هلته تاسو شرع قائد کې اختلاف ویلی دی که نه چې استطاعت مخکې دی د پیل نه او که معی دی مقارن دی د پیل سره لکه دا اختلاف تاسو ویلی که نه هم دی ویلی اوس سوال دا دی ما ته وګورئ مانځه دپاره م استطاعت ضروري دی روجې دپاره م استطاعت ضروري دی زکات دپاره م استطاعت ضروري دی حج سره څنګه استطاعت ویلی دی نورو سره ونه ویلی بغیر د استطاعت نه مونځ کیږي دا قید یې څنګه ذکر که د حج سره تاسو به جواب وکئ د دې استطاعت نه مراد زاد او راحله ده زاد دومره سامان در سره چې هلته حج کې پستا ټیم پاس راحله بارګیر در سره چې ته په حج ته ورسېږې یا د ګاډي د ټیکټ خرچه در سره زاد او راحله الله در باندې حج فرض دی د استطاعت نه مراد څه دی د دې دلیل حدیث دی نبی اسلام نه چا تپوس وکړ مل حج نبی علیہ السلام ورته وفرمایل العج والسج اوازونه د تلبیه اوچتول والسج وینه تویول بیا ته تپوس کوي مل حج حج کوونکی څوک دی نبی علیہ السلام ورته الشایس الطفیل هغه څوک دی چې ویښته یې پراګندی نه یې ږمنځ کړي او خیره نه وینځلې هم نه ځکه احرام کیي که نه
بیا ته تپوس کوي مس سبیل الی حج ته لاره څه ده؟ نبي اسلام ورته وایي الزاد والراحله، زاد او راحله ده. نو سبیل شو کنه. بل استطاعت ورسره ذکر که چې قرآن کې د حج سره استطاعت ذکر شوی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه. قال صدقت. دې سړي ورته ویلې تا خو رښتیا ویلې. نبی اسلام ته وایي ډېر رښتیا خبره دی. عمر وایي فعجبنا له، موږ دنه تعجب وکړو یسأله ویصدقه، چې تپوس هم کوي د دنه او بیا یې تصدیق هم کوي. دا تپوس د دې دلیل دی چې په دې مسله نه پوهېږي، او تصدیق د دې دلیل دی چې پوهېږي پې. موږ تعجب وکړو. تعجب څه ته وایي؟ حالت للقلب تارز عند الجهل باسباب الشيء. د یو شي د اسبابو نه نه خبر، زړه ته د یو کیفیت راشي، دې ته تعجب وایي. ناشنا کار وګوري. دره موږ دا ناشنا کار وکړو. د نسائی روایت کې داسې دي لما سمعنا قول الرجل صدقت انکرناه، چې دې سړي نه موږ واورېده چې رښتیا دې ویلې، دا موږ ډېره بده وګڼله چې دې پوهېږي او تپوسونه کوي. او په بل روایت کې داسې دي انظروا هو یسأله ویصدقه کأنه اعلم منه. صحابه فرمایل وګورئ دته تپوس هم کوي او بیا تصدیق هم کوي لکه دی چې د نبي علیه السلام نه ښه پوهېږي. لکه اوس وایي که نه طالب تپوس وکړي نو بیا دا نور طالبان څه وایي دله وګورئ تپوس هم کوي او بیا جواب هم کوي لکه دی چې د استاذ نه ښه پوهېږي. تاسې پرې پوه شئ دا د نسایي روایت دی. قال بیا یې ویلې فاخبرني عن الایمان، ما ته خبر راکړه د څه نه؟ ایمان څه ته وایي؟ قال نبی اسلام فرمایي ان تؤمن بالله، ایمان دا دی چې ته تصدیق وکړې په الله باندې، په ملایکو، په کتابونو، په رسولانو د آخرې ورځې، او ایمان راوړې تصدیق وکړي په اندازې د خیر د او شر د چې دا ټولې د دنه تقدیر باندې. قال دوی ویلې صدقته، رښتیا دې ویلې. د ایمان کې ورته صرف مومن به ذکر کړ، اعمال یې نه دي ذکر کړي. اسلام کې اعمال هم ذکر. لکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شئ. دلته په تاسو اعتراض دی. نبی علیہ السلام ورته جواب کې څه وایي؟ الایمانو، قال نبی علیہ السلام ورته ان تؤمنا، ایمان دا دی ان تؤمنا. نو ان تؤمنا خبر دی د الایمانو د پاره. اوس اعتراض دی ان تؤمنا دا ان په مضارع داخل شوی دی، نو چا ته اړولې د مصدر ته، معنا به داسې شي الایمان وان تؤمنا، ایمان دې ته وایي چې ته ایمان راوړې. نو دا خبر د عین شه د مبتدا سره. مبتدا کوم شی دی او خبر کوم څه رااله؟ هلکه پوه نه شئ که الایمانو بالله، ایمان څه ته وایي؟ ایمان په الله او ملایکو. دا خو خبر عین شه د چا سره؟ دې ته حمل اولی وایي، تاسو ویلی دي. او حمل اولی جایز دی خو مفید نه دی، ځکه قاعده دا ده چې خبر به مشتمل په چا وي؟ فایدې جدیدې باندې. تاسو ویلی دي که نه الانسانو انسانون، دا جایز دی خو مفید ځکه څه فایده ده؟ الانسان انسان دی، څه فایده نه وی راغله؟ د خبر د ذکر کولو نه څه فایده راغله؟ نو الایمانو بالله، ایمان په الله او په رسول دی. تپوس د ایمان چې هغه ایمان نه پیژني او ته ورته څه کوې؟ جواب کې ورته ایمان ذکر کې. جواب دا دی چې په جانب د مبتدا کې کوم ایمان دی راغی نه ایمان شرعي مراد، او په جانب د خبر کې چې کوم ایمان دی راغی نه ایمان لغوي مراد دی، تصدیق. بیا د مبتدا او د خبر په منځ کې مغایرت راغی. معنا دار مارته معنا وکړه الایمانو، ایمان شرعي دا دی ان تؤمن بالله، چې ته تصدیق وکړې په الله او په رسول. اوس خبره خلاصه شوه. پوه شئ؟
قال صدقت. قال فاخبرني. دریم تپوس ما ته خبر راکړه د احسان باره کې. احسان څه شی دی؟ احسان څه شی دی؟ احسان نه مراد اخلاص دی. په دې اخلاص مې لږ پوه کړه. حدیثو کې ورته احسان وایي او قرآن کې ورته تزکیه نفس وایي. تزکیه یعلمهم الکتاب والحکمه ویزکیهم. او زمونږ استاد په اصطلاح ورته تصوف وایي. تصوف دا باب تفاعل دی، مصدر د باب تفاعل دی. او د باب تفاعل یو خاصیت تکلف دی. تصوف څه معنا؟ په زور ځان صفا کول، اخلاق رذیله د ځان نه لرې کول، اخلاق حمیده ځان کې پیدا کول، دې ته تصوف وایي. یا تفاعل د ضرورت لپاره دی. بیا به معنا د تصوف معنا بس شي ځان ګرځول، پاک صفا ځان ګرځول. تاسې په خبره باندې پوه شئ. که تصوف چرې دې ته ما ته وګورئ، که تصوف چرته د اتباع التزام د طاعاتو او د اجتناب د معاصیو نوم شي نو دا بعینه احسان او بعینه تزکیه ده. او که تصوف د التزام د طاعاتو او د اجتناب د معاصیو نوم نه اسی رواج نو بیا دا قرآن او حدیث کې دا تصوف نشته. لکه تاسې په پوه شئ. او چې د تصوف څوک وایي نو ذهن د خلکو دکاندارۍ ته ځي. ډېر ښه کاروبار دی که نه، پیسې پکې ډېرې دي. تاسې په خبره پوه شئ. ځکه مقصد التزام د طاعت او اجتناب عن المعاصي نه وي. تاسې په خبره پوه شئ. تاسو یقین وکئ چې زمونږ چې طالبانو تصوف ته خلکو ډېره توجه نه وه هغه وخت کې. هلته چېرته په دې ټول علاقه کې صرف یو پیرو یا دوه، یو مفتی فرید صاحب او یو پیر سباق بابا جیو دی خواوشا علاقو کې. اوس وخت کې تصوف ته د خلکو رجوع ډېره ده. په دې هم یقین کول پکار دی چې متبعین د سنت هغه خلک چې خلک التزام د طاعت او د معاصیو اجتناب ترابري هغه مرشدین ډېر کم دي. بدعات پکې دي، خرافات پکې خلکو جمع کړي دي. ګورئ تاسې که نه ګورئ. او یو دکانداري خلکو جوړه کړې. یقین وکړه تاسې په خبره پوه شئ. داسې خبرې پکې ورننویستي چې هغې تصوف سره هېڅ دغه نشته. د حضرت تانوي رحمه الله او د حضرت مجدد الفسانی رحمه الله د هغه کتابونه سړی وګوري. هغوی چې د تصوف کومه اصلاح کړې ده او کومه طریقه نقش خلکو ته ښودلې ډېر بهترین. که په هغې څوک لاړ شي نو دا ډېره بهتره. یعنې دا مطلب نه دی چې دا شی ټول خراب دی. که په دې اصولو روانو چې خلک څه له رابلي؟ التزام د طاعتو ته او اجتناب د معاصیو ته، نو د دې نه بهتر کار شته نه. دا خو دین دی. تاسې پرې پوه شئ. او که دا خبرې پکې نه وي، هسې یو رواج جوړ کړی چې ډله مې ډېره شي او دا چلو شي، نو دا بیا ښه خبره نه ده. تاسې پرې پوه شئ. تاسې چې د دیوبند د اکابرینو تاریخ وګورئ، یو سړی هم پکې داسې نه دی تېر شوی په اکابرینو کې چې هغه د تصوف نه خالي. ټول صوفیو تصوف سره ټول وابسته وو. هغوی به د ورځې سبقونه ویل، شپې به د الله تعالی عبادت. دا غټ غټ ماهرین چې تیر شوي دي، ماهرین دا ټول دغه ماهرین، مدرسین، مصنفین، مفسرین، دا ټول صوفیه کرام. حضرت تانوي رحمه الله صوفي و. دا غټ فلسفي نه و، بل فقیه څنګه فقیه و د هغه پتو ته چې وګورې حیران بشي. او محدث هر صفت پکې و او صوفي هم و. نو ګورې احسان نه مراد اخلاص دی. قال تپوس کوي د احسان باره کې. نبي صلی الله علیه وسلم ورته وایي ان تعبد الله، چې ته د خدای عبادت وکړي. څنګه عبادت وکړي؟ کأنک تراه، گویا کې ته یې وینې. فإن لم تکن تراه، که ته یې نه وینې فإنه یراک، دا الله تا ویني.
ان تعبد الله چې د خدای عبادت وکړې کانک تراه گویا کې ته یې وینې دا مقام د مشاهدې شه فإن لم تکن تراه که چېرې ته نه وینې فإنه یراک دا خو زړه کې تصور کوه چې دی مې ویني دا مقام د مراقبې شه سورة فاتحه کې دواړه ذکر شوي دي الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا مراقبه ده د خدای په صفاتو کې او ایاک نعبد و ایاک نستعین بیا مشاهده شو برای راست خبرې شي تاسې په خبره پوه شئ که پې پوه نه شئ وان تعبد الله چې ته د خدای عبادت وکړې کأنک تراهو لکه ته چې وینې دې چې پورې پوه شئ فإن لم تکن تراه که چېرې ته نه ګورې دی فإنه یراک دی تا ویني اوس دلته اعتراض دی ای ما ته وګورئ فإن لم تکن تراه دا شرط دی فإنه یراک دا جزا ده او جزا مرتب ای په شرط باندې معنی دا ده فإنه یراک حکم په چا کی په جزا کی که په شرط کی او شرط ورته صحیح شرط ورته قید زائدی الکه په پوه نه شئ و دلته حکم په جزا کې دی فإنه یراک دا خدای تا ویني فإنه یراک دا خدای تا ویني کله دی ویني قید پکې څه دی فإن لم تکن تراه که چېرې ته نه وینې پوه نه شئ نو سوال دا دی چې خدای خو منګه ویني دنیا کې خو یې منګه نه وینو آخرت کې به منګه وینو بیا هم منګه ویني یعنی دا خدای چې منګه ویني دا مقید نه دی په قید سره چې د دې لپاره قید دا دی په دې شرط خدای منګه ویني چې منګه یې نه وینو هلکه پې پوه نه شئ پوه نه شئ فإن لم تکن تراه داسې شو فإنه یراک دا خدای تا ویني په دې شرط که چېرې ته نه ګورې چې خدای منګه ویني دا خو مشروط بشرطین نه دی که نه بغیر د شرط نه منګه ویني خدای کې طاقت شته چې منګه وګوري بصیر دی سوال باندې پوه شئ تاسو به جواب وکئ فإنه یراک دا جزا نه ده دا دلیل د جزای محذوفې دی دا دلیل د چا دی اصل عبارت داسې دی فإن لم تکن تراه که چېرې ته خدای نه ویني فاحسن عبادته بیا هم ښه عبادت کوه ولې فإنه یراک هغه تا ویني فإنه یراک دا جزا نه ده بلکې دا دلیل د جزای محذوفې دی فإن لم تکن تراه که چېرې ته نه وینې فاحسن عبادته بیا هم عبادت ښه کوه ولې فإنه یراک دی تا ویني فإنه یراک مقید نشه مشروط بشرطین نشه پوه نه شوې دا زده کوئ دا قیمتي خبره ده قال بیا وی اخبرنی خبر را کان ساعت د قیامت نه می خبر کدا سلورم سوال دی حضرت مولانا زکریا رحمه الله نه چا تپوس کړي چې تصوف څه ته وایي او ورته وایي د تصوف ټول په دې دوه حدیثو کې جمع شوی دی انما الاعمال بالنیات او ان تعبد الله کانک تراه فإن لم تکن تراه فإنه یراک ځکه دې دوه حدیثونو کې مبدا او منتهای ذکر شوی دی مبدا د تصوف څه دی انما الاعمال بالنیات اصلاح د نیت ته تصحیح د نیت منتهای څه ده چې سړی مشاهدې ته ورسیږي ان تعبد الله کانک تراه په دې دوه کې ټول تصوف طرفین دي مینځ کې ټول تصوف پروت قال نبی اسلام ورته وایي مل مسئول عنها نه دی هغه څوک چې د هغه نه د قیامت باره کې تپوس کېږي بعالم من السائل ښه پویه د سائل نه دی یعنی زه خو مسئول عنها یم ته سائل مسئول عنها د سائل نه ښه نه پوهېږي یعنی تا ته هم پته نشته چې کله دی ما ته هم پته نشته چې کله دی قال فاخبرني عن
اماراتها خبر را کماته د نخو د قیامت نه. قال نبی اسلام ورته فرمای نخې دا دي ان تلد الامة ربتها چې وبزیږي وینځه باداره، وینځه به باداره وزیږي، مطلب لونه به د میندو نافرمانی شي، لور به په حکم کوي لکه باداره چې په وینځې څنګه حکم کوي. مور وینځه شو لورې باداره شوه، د مور نه به څوک پیدا شي؟ باداره به ترې پیدا شي. لکه خلک وایي لکه پلانکي نه پلار پیدا شوی، پلار خو چانه نه پیدا کیږي، معنا دا زوی په داسې حکم کوي لکه پلار چې په زوی څنګه کوي. تاسې په خبره پوه شئ. دا یوه نښه شوه. وان تر الحفاته، حفات د حافي جمع ده، خپیګل ته وایي چې په خپو خو بربند دي. ته به وګورې هغه خلک چې په خپو بربند دي. العورات د عاري جمع ده، جامې نه وي. العاله فقیران، رعاء الشاه سرونکي د ګډو. داسې خلک به ته وګورې چې لوڅې خپې، بې جامو، فقیران، ګډو سرونکي، غریبانان، یتطاولون فی البنیان، یو بل باندې به فخر کوي په اوږدوالي د آبادیو کې، یو په بل به اوږدوي فی البنیان آبادی کې، یو د هغه نه به اوچته به بنګله جوړوي، به وایي زه تا نه اوچتوم، بس ښار ته به خلک راشي. دا د قیامت نښې دي. قال ثم انطلق، عمر وی بیا لاړه دا سړی. فلبثت ملیه، ما وخت تیر که ملیه څه زمانه. پر روایت د ابو داود او د نسائی کی دی او ترمیزی کی. قال عمر فلبثت ثلاثا، ما ځنډ وکړ 3 ورځې. ثم قال لي، بیا ما ته نبی اسلام یا عمر اتدری ته پوهېږې تا ته پته شته من سائل دا تپوسونه چا کول دا سړی څوک؟ قلت ما ورته وویل الله ورسول، الله او د الله رسول ښه پوهېږي. قال نبی اسلام فرمایل فانه جبریل، دا خو جبریل و، اتاکم تاسو ته راغلی و، یعلمکم دینکم چې تاسو ته دین در وښیي. جوابونه خو نبی علیہ السلام وکړه که نه. په تعلیم د دین نسبت چا ته وشي؟ جبریل ته وشي. دا نسبت غیر ما هو له ته مجاز عقلی دی. نسبت د پیل وشي چا ته؟ سبب ته. دا د قبیلې د شاب الصغیر و ابن الکبیر کر الغدات و مر العشی او میز عنی قنزانا قنزی جذب اللیال یبتئی و اسری. دا د هغې قبیلې نه دی. نسبت چا ته وشه؟ د پیل غیر ما هو له ته وشو. تعلیم خو نبی علیہ السلام ورکړی، نسبت جبریل ته وکړو. دا نسبت د پیل دی سبب ته، دا مجاز عقلی دی ته وایي. رواه مسلم، دا الفاظ د مسلم دي. ورواه ابو هریره ما اختلافن، ابو هریره دا روایت کړی دی خو سره د اختلاف، او په هغې کې دا دي واذا رأیت الحفاة العراة، چې ته کله بربنډ وګورې، د بربنډو خپو والا، العرات د بربنډ بدن والا، الصم کاڼه البکم ګونګیان. ملوک الارض دا وګورې د ځمکې بادشاهان شي. دا به ګورې چې د ځمکې کاڼه او ګونګیان به کاڼه او ګونګیان دا معنا نه چې غوږونه نه وي او مطلب ژبه نه وي، مطلب کاڼه دا چې حق خبره پې اوري نه، دا به بادشاه شي. او ګونګی به شي، معنا حق خبره کولی نه شي، خبرې چل نه وځي چې حق خبره څنګه کېږي، نه حق وایي نه اوري. داسې خلک به بادشاه شي. بیا وایي پی خمسن، دا پی خمسن خبر د مبتدای محذوف دی. نبی اسلام ته علم قیام ساعتی پی خمسن، د قیامت د قائمېدلو علم په هغه 5 خبرو کې دی.
لا یعلمهن چې په دې نه پوهېږي الا الله مگر یو الله پې پوهېږي. ثم قرا ان الله عنده علم الساعه الله سره د قیامت علم دی. وینزل الغیث باران راوري دا علم دی ورته. ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس تكسب غدا وما تدري نفس بیا دا پنځه علوم خمسه دي ته وي دا الايه. د دې پنځو خبرو علم چا سره دی؟ خالص الله سره. تاسو په خبره پوه شئ. دا بادشاه منصور هغه خوب کې ملک الموت تولیده. دا ملک الموت نوم دی خا اسرائیل نه دی نوم. تاسو په دې پوهیږئ خلک ورته اسرائیل علیه السلام وایي. دا حدیثو کې نشته. ملک الموت راغلی دی قرآن کې قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. حدیثو کې ملک الموت دی. نو ملک الموت خوب کې ولید منصور بادشاه دی. وایي زما څومره ټیم پاتې دی ملک الموت ته وایي. هغه ورته داسې وکړ 5 سار را پاسې د ډېر پریشانه. ملایان یې راغونډ کړه چې څه وکړو چې دا څه مطلب دی د دې خوب. ښه ده چې دې زمانه کې نه دی. کري بعضې ملایانو به ورته چې دا معنا یې ده چې پنجپیری شه. ملک الموت درته ویلي چې پنجپیری شه بیا بچ کېږي. صحیح ده که نه؟ ځکه هر پنج په پنجپیري کې ور دغه کوي که نه. او دا پنج ډېر خطرناک لفظ دی. تاسې پې پوه شئ. ولا تذرون ودا ولا سواع ويغوث ويعوق ونسر. دا څو دي؟ 5 دي. او د شیعګانو څو دي؟ 5 لیدلي شیعګانو په کوري هم 5 ده. او نور هم ډېرې خطرناکې خبرې دي. خدای دې وکړي تاسو خفه نه شئ. که څوک ملګري وي که نه زمونږ ورونه دي خیر دی هېڅ خبره نشته. اختلاف هم ورسره شته خو وروري هم ورسره ده که نه. صحیح ده. دې ته به ډېر خیال کوئ. اختلاف به د هر چا سره کوئ که نه. داسې یو سړي یو نظري د پلار یو سوچ او د زوی بل سوچ. کور کې 10-12 کسان دي یو ټولو یو سوچي نو دا یو فطري شی دی. اختلاف فطري دی. او په دې اختلاف کې حسن کله پیدا شي خوند چې اصولو دایره کې غلو پکې نه وي اعتدال پکې. اعتدال پیژنئ اعتدال. بس هغه بېدینۍ ته پکې سړی وانه وړي. نو زمونږ خو اوس دا زمانه داسې ده د اعتدال معتدال نشته که نه. زمونږ زمانه داسې ده. مونږ چې کومه ډله کې یو مونږ وایي دا حق نو ټول جهنم ته ځي. ستاسو ذهن لږ کولاو کوئ. ذهن لږ وسیع کوي لکه. تاسې پې پوه شئ حدیث کې دي چې زما امت به نور امتونه 2 ډلې وو بني اسرائیل او زما امت به 2 ډلې. ټول به جهنم ته ځي یوه ډله به ځي. دا یوه ډله څوک ده؟ دا مونږ وایي مونږ وایي دا نور څه د خر بچي دي. پنجپیریان وایي مونږ وایي دا نور څه بدعتیان دي. او اهل حدیث څه وایي؟ دا وایي مونږ وایي دا ټول خو مشرکان دي. هر یو ډلې والا وایي که نه وایي چې دا زه یم. او زما خو دا سوچ دی چې دا ټول دي د خیره سره. جنت د خدای تنګېږي. جنت ته لاړ شي ښه ده که لاړ نه شي. او په دې هم یقین وکړئ چې زمونږ ځای نه ورکوي. چې کوم ځای خدای موږ له مقرر کړی دی هغه دوی له نه ورکوي. دوی له په خپل ځای ورکوي. او زما خو دا یقین دی انشاءالله سره د اختلاف نه به ټول ځي جنت انشاءالله. نو چې ټول جنت ته ځي جنت کې هم را سره هلته دي. دنیا کې هم په معاشره کې موږ سره اوسېږي که نه په دې کلو کې. دا کورونه یې کلو کې که نه پنجپیری هم پکې وهابي هم پکې پلانکې هم پکې دیوبندي هم پکې. نو بیا دنیا کې ورسره موږ معاشره ولې نه کوو؟ اختلاف هم ورسره کوئ. معاشره هم ورسره کوئ. اخلاقي اسلام تعلیمات چې څنګه وي مړي ژوندي موږ نه کوو. یقین وکړه موږ وایي مړه دا خو بس د پلانکۍ ډلې والا دی. دلته یو کال غیر مقلد عالم و چاویش دی او شهید شوی و دی پاس کلي کې. یقین په خدای وکړه زمونږ ډېر مولیان پرې ډېر خوشحاله و ډېر ښه شوي. مړه بس یو ولیدي یو بېدینه سړی مړ شو. خو زه پرې ډېر خفه وم. بریلی مړ شي خفګان پې پکار دی. اهل حدیث مړ شه پنجپیری مړ شه دیوبندی ټول عالم چا وواجه مړ شه په مظلومیت سره خفګان پې پکار دی. عالم دی که نه
اسو کې چې وجنې خو په دې نه وجنې چې دا بریلی دی کنه او دا څه دی دا اهل حدیث د په دې وجنې په دې وجنې چې دا د دین داعی دی د دین عالم دی په دې نومې وجنې یعنې موږ او تاسو لږ اعتدال پکار دی یعنی اختلاف ابو حنیفه او شافعی او امام مالک او سفیان ثوری او سفیان دا اختلافات کول که نه کول هغې په زما دا ټول مسلې هلته وې که نه او د یو بل سره به وروري وه ملاوېدل به مینه به محبت به و صحابو کې اختلاف نه و مینه محبت و نه اختلاف خو ښه شی دی حسن دی یقین و که د ژوند یو قایس دی خو چې آداب و دایره کې دشمنۍ ته ونه رسي موږ یې دشمنۍ ته ورسوو بیا پرې خفه یو پلانکې داسې وایي او پلانکې داسې وایي زړه له زور ورکوو نه ښه په انصاف سره خبره وکوئ زما دغه رایه ده دلیل په بنیاد سره که چا خوښه کړه ښه ده وایي که نه ته یې ووایه ځه هغه دلیل سره ویلې که مزه یې درکوې ستا خبره ټیک ده بس خپلې خبرې نه تېر شو او که نه وایې ستا خپله خبره ده او زما خپله ده او دې وخت کې ما خو زما عمر کې خو 50 کاله کې ما چېرته نه دي لیدلي چې عالم بل عالم ته ویلي چېره زما او ستا په دې مسله کې اختلاف بس ستا خبره ټیک ده زه خطا یم بس داسې شوي دي زما خو په دې 50 کاله کې نه دي لیدلي معلومیږي چې د اختلاف زمونږ د دین دپاره نه دی هسې خواهش پکې نفسي دغه پکې نفسي بړاسونه پکې بیا راشي تاسې به ډېر احتیاط کوئ ګورئ نو 5 خبره مې درته کوله د پنجې خبره مې کوله لکه تاسو بې پیسې کې بې پیسې نو پنجې خبره مې دا کوله چې وایي دا 15 عالمان یې راجمع کړه څوک ورته وایي 15 ورځې دي او زر زر خیراتونه وکړه مولیان خو خلکو له خیراتونه بیا ښیي خیراتونه وکړه زر کوه او محتممین ورته وایي صدقه جاریه د مدرسې ته زر زر پیسې ورکوله 15 ورځې دې پاتې دي صحیح ده او څوک ورته وایي 15 میاشتې دې پاتې دي او څوک ورته وایي 15 کاله ته مراد دي امام ابو حنیفه رحمه الله یې راوغوښته چې ته راشه ستا پکې څه رایه ده هغه ورته وایي 15 دې نه دي پاتې بس د دې دا مطلب دی چې فی 5 لا یعلمهن الا الله 15 خبرې دی الله نه بغیر به څوک نه پوهېږي ما ته پته نشته تا ته تپوس وکړو چې زما عمر څومره پاتې دی هغه درته وایي ما له پته نشته دې 15 خبرو پته موږ له نشته دا الله لره ده فی 5 ګورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تپوس د قیامت وکړو نو نبی دغه د جبرئیل السلام نبی السلام ورته تپوس وکړو یو روایت کې دا دی چې فی 5 لا یعلمهن الا الله مس ما ته پته نشته پیغمبر لم دا پته نشته هلکه پې پوه شي پې کې من خدای وایي اکادو اخفیها اکادو قریبه ده چې زه څنګه کوم اخفیها څه معنا هلکه تاسو غلي کېږئ یو څه وایي که نه مولان باشد کې چپ نه شود چپ کېږئ مه که نه اخفیها څه معنا اکادو قریبه ده اخفیها چې د قیامت ښکاره کمه زه اخفیها چې څنګه کم ښکاره یې کمه ځکه اخفا کم باب دی باب پال دی ماده خفا ده خفا څه ته وایي پټوالی ته خفا څه ته وایي او چې باب پال ته نقل کې بیا حمزه د سلب ماخذ د پاره دا تاسو نه دی ویلي اصول اکبری خاصیات هم ویلي دي خاصیات کې دا دي چې باب پال ته واړې نو حمزه د څه د پاره شي سلب ماخذ خفا و خفا ته سلب کا نو چې راغله اظهار راغی کادو قریبه ده اخفیها چې د قیامت ښکاره کمه ټولو ته تاسو دا ویلي که نه دي ویلي چېرته م ویلي دي چېرته د کافیه کې م ویلي د خدای بندګانو مولیان در باندې ملامت دي الاعرابو کې م نه دي ویلي چې دا ماخوذ دی د عربت معدته نه عربت معدته څه معنا ده معده فاسده شوه الاعراب معنا ازاله د فساد دا م ویلي دي که نه عربت معدته هم ذهن لراله که نه اعراب ازاله د فساد ته وایي وایي عربه یا عربو سمعه یسمعونه فساد ته ویل کېده او چې بیا باب پال ته دي ویلې نو حمزه پکې د سلب ماخذ دپاره راله سلب فساد شو راځئ آخري خبرې ته مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره
مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره پدې کې ده کتاب الایمان کې مسله د ایمان وا او دې کې بیان د ایمان د ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله دا یو مناسبت ته مناسبت دې کې د قیامت ذکر دی حدیث کې او قیامت مومن به دی چې ده او کتاب الایمان وزه د دې لپاره د چې ایمان او بیان د مومن به هم ذکر کی درې مناسبت دا ده چې کتاب الایمان کې بیان د مسلې د ایمان دی بیان د څه دی مسلې د ایمان دی او حدیث کې اشاره د بقا د ایمان ته حدیث کې څه ته اشاره ده د ایمان باقی پر خودل مغاړي بقا د ایمان په څه سره راځي په تعلیم د دین